پسوات کې یو بل افسوسناک واقعیا مخه تراغلی دا پسوات کې د زمرد غر په مزدورانو باندې ناشوي دي چې پکې ډیر زیات تعداد کې مزدوران گیر شوي دي. ریسکیو ټیم خپل اپریشن شروع کړی دی، مکمل تفصیلی در سره شریکوم. خو په پښتنو باندې دی الله رحم وکړي چې چرتم ګولۍ راځي نو د پښتون په سر باندې راځي، چې چرتم افت راځي نو د پښتون په سر باندې دغه افت راځي. الله پاک ته نور د پښتانه د غټ امتحانونو نه اوساتي او الله پاک ته چې په هر ځای کې پښتون دی دغه سر لدی خیر پیښ کی. بس دا دعا وکړو چې په پښتونخوا کې امن هم راشي. بل طرف نه یو طرف نه وګوره د انسانانو د لاسه د ترخگیر خلکو د لاسه امن نشته، او بل طرف ته دغه د خدای پاک د طرف هم څه آفتونه راځي چې په سواد کې د زمرد غر کې ناستل شوی دی چې په هغې کې ډیر زیات تعداد کې مزدوران لګیو کار کولو او په هغې باندې دغه غر راکې ناستل شوی دی. چې څه ټایم ریسکیو 1122 ته اطلاع شوه د سواد چې کوم ریسکیو 1122 دی ایله چې اطلاع شوه نو د سواد چې کوم اپریشن ریسکیو ایمرجنسي افیسر دی هغه خپل اپریشن شروع کو چې سره کم سلور تربیه یافته ډیزاستر ریسکی ورو سلور کسانو نو یې اپریشن شروع کړی دی. خو د نوخار چې کم 1122 ټیم دی د ډسټریکټ نوشهره د هغوی د طرف ملک شیروز آصف او عمران هم ور روان شوي دي چې دا هم ډیزاستر ریسکیور دي. دلته هلته ځکه زیات مدد ضرورت و د سوات نه اطلاع نوشهره ته هم وشوه چې د نوشهره ټیم هم ور روان شوی دی. سات د څه ټایم چې زه ویډیو ریکارډ کوم دغه ټایم ای په لاره باندې و چونکې زما پکې خپل فرینډز دي ای سره مې رابطه وشو نو رالوي چې دغه رنګ اپریشن ته روان یو دغه رنګ یو بل واقع شوی ده. نو خفه هم شوم چې دغه ګوره په دې غرونو کې چې کم دننه کسان کار کوي دا انتهایی غریب خلک وي، ځکه د هر ټایم لکه د مرګ او د ژوند خو هیڅ پته نه لګي، د یو سکند هم انسان سره ګارنټي نشته دی. خو دا په غار کې دننه کار چې کوم کول وي دا انتهایی خطرناک وي. د کوایلې غر شو یا داسې نور غرونه شو، دا اوس د زمرد غر چې کوم دی په دغه پښتنو باندې راپروت د سواد چې کوم خلک دي نو پاکي ډیر زیات خلک چې کوم دي گیر شوي دي چې ریسکیو ټیم لګیا دی مدد کوي روباسي کسان روباسي. خو تاسو خپل وایي چې غر کینی او د غر کې دننه کسان ناست نو د هغوی د بچ کېدو چانسز ډیر زیات کم شي. نور د الله پاک په لاس کې د هر څه کنټرول دی، الله پاک هر څه کولی شي، الله پاک ته څه مشکل نشته. دعا به دا کوو چې الله پاک دغه نه دغه پښتانه صحیح سلامت روباسي او چې کم زخمیان دی الله پاک ته له هم مطلب زر ریکوري وکړي، فاسټینګ ریکوري دعا به هغوی له هم کوو او سپیشلی پښتنو له هم دعا کوي. دا مې در سره د سواد د ډیزاستر مکمل ډیټیل شریک کولو. مرګري پکې زمونږ هم لګیا دي په ریسکیو ټیم کې چې کوم مرګري د ډیزاستر ریسکیور چې کوم دی پکې لګیا دي اپریشن کوي له هم سپیشلی ریسکیو والا ته دعا کوي چې دی هر ځای لا داسې په منډه رواني چې په منټونو کې دی ځان رسوي چې په سکندونو کې دی ځان دغه سختو ځایونو ته رسوي. نو الله پاک دې دغه ځوانانو ته هم خیر پیښ کړي او کم کسان چې ګیر دي الله پاک صحیح سلامت رو باسا. سپیشل دعا والله کوي کمنټ کې آمین ضرور لیکئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.